ځکه علما فرمایي چې 15 خصوصیات په سړی کې پکار دي او 15 خصوصیات په ښځه کې پکار دي، نو د دې کور به آباد وي، اختلافات به نه وي، جنگ جګړې به نه وي، سړو زده کوي او ښځو هم زده کوي. څو خبرې دي جی؟ 15 خبرې د چا پکار دي؟ سړی د پاره. اوله خبره دا ده چې سړی به هوښیار وي، عقلمند به وي. چې سړی کې عقل نه وي او کم عقل وي نو دا کور نشي آبادولی، دی به همیشه جګړې کوي، دی به همیشه په صحیح کار باندې هم دی خفه کېږي او لانجې کنجې به کوي. یو صفت دا پکار دی. دویم صفت په سړی کې دا پکار دی چې سړی به سخي وي، کنجوس به نه وي. څه به نه وي؟ بخیل سړی د الله هم خوښ نه دی، نو سړی به څه شی وي؟ سخي به وي، سخي. او دریم صفت به سړی کې دا وي چې سړی به پاک دامن وي، زناکار به نه وي، بدکار به نه وي، سړی پردي جنکو پسې به نه ګرځي، الله به د کور جوړي، الله به څه شي؟ د کور جوړي. دریم څلورم دا دی چې سړی به صفائی پسند دي، خیچن خیرن ویښتان د ترخونو دا ویښتان غټ شوي او څخه ګرځي، نو دا ښځه به وي چې داسې په ګند واړېدمه، نو سړی به څه شی وي؟ صفا سوتره. او پنځم دا دی چې دا هوښیارتیا به کوي چې د ښځو په کار کې به کار نه ساتي، ښځه په کار کې به کار نه ساتي. پوه شوې؟ ښځه روټۍ پخوي، دی وایي چې مړه دا د څنګه پخوي، دا څه کښې، دا داسې وکړه، داسې وکړه، داسې نه نه دا به نه کوي، دا به نه کوي. ترکاري دا څنګه دا پکې واچوه، مصالحه پکې داسې واچوه. د ښځو په کارونو کې به کار نه ساتي، د کور به آباد وي. دا 15 صفات د سړي شو. 15 صفات په ښځه کې هم پکار دي. اول همدغه دی چې ښځه به عقلمنده وي، کور به آباد وي. کم عقله ښځې سره وخت نه تېرېږي. دویم صفت دا دی چې ښځه به د خاوند په مال کې کنجوسه وي. ښځه به څه شی وي؟ ښځه به خاوند په مال کې سخاوتونه نه کوي چې ته راځې او کور کې دې سم نه وي. خپل مال کې بس ښځه سخاوت کوي چې خپل کم مال ورسره دی. پوه شوې؟ د خاوند په مال کې به ښځه سخاوت نه کوي، کنجوسي به کوي، د خاوند د مال حفاظت به کوي. ډېرې ښځې په دې باندې خاوندان سره لانجوي چې مور یې راشي، پلار یې راشي، ورور یې راشي، دی وله پنډو کې وتړي وي، دا ځان سره کور ته یوسه. دا غلطه خبره، دا به نه کوي. ګاونډیان چې څه غواړي که نه، خاوند نه به اجازت اخلي چې خاونده زه ورکړم. بعضې خاوند اشارتن اجازت کړي، هغه نه خفه کېږي چې خیر دی ورکوه. بعضې خاوند خفه کېږي، نه به ورکوي وله. د خاوند حق دی، دا به نه وي دا خو ګناه ده. نه، ستا خو نه دی چې ستا د خاوند دی، خاوند د اجازت نه بغیر به ګاونډیانو له څیز نه ورکوي. په دې خبره پوه شو؟ ښځه به څه شي؟ یو عالم فرمایي ما یو ښځه جنت کې وکته، ما دې تپوس وکړو ته په څه باندې جنت ته رالې؟ وایي په سوکي باندې. وایي ما ورته سوکۍ څه شی دی؟ وایي ما ته وایي چې کله به ما پخلی کولو که نه او لرګي به مې سوځول، چې کله به پخلی وشو چې کوم لرګی به نیم سوځېدلی او نو هغې باندې به مې اوبه واړول، هغه به مې بچت کړو چې دا زما د خاوند مال دی، دا به بیا په کار راشي. وایي په دې خو دې وبخلمه. وایي د خاوند د مال به څه کوي؟ حفاظت به کوي. نو بخیلتوب به کوي په دې کې. دریم صفت دا دی چې ښځه به هم پاک دامنه وي، ښځه به هم پردو هلکانو سره ګپې شپې نه لګوي. کوم ځای کې خاوند خفه کېږي نه به کښېني، کم اندام باندې خاوند خفه کېږي چاته به نه ښکاره کوي، بې شرمي به نه کوي. څلورم صفت دا دی چې ښځه به هم د صفائی خیال ساتي، صفا سوتره به وي ښځه. زمونږ الټه کیسه څه ده؟ الټه ده چې ښځه کله بار ځي صفا سوتره، او چې کور کې وي خیرنه پیرنه. شریعت حکم د دې الټه دی. شریعت وایي چې بار ځي زینت به کم کې، ښکلا به کمه کې، مخ به پټې، بدن به نه، کپړې به ډېرې ښې نه اچې. پوه شوې؟ او چې کله کور ته راځي ښې کپړې، ښکلې نکریزې، ښه ښکلې سرخي، ښکلې پوډر، ښکلې عطر، ښکلې خوشبو، دا به کور کې استعمالوي. او زمونږ ولې لانجئ؟ خاوند ستړی راشي، ستړی راشي، ټیک شو که نه، سهار نتلی دی، مازدیګر راغی ستړی، ماښام راغی، ماسخوتن راغی ستړی، چې کور ته راننوتو چې ویې کتل اوهو بلا خو دا ده ناسته ده، دا څه شی شو یار. چې کور ته راشي ښځه صفا سوتره ښکلې، خاوند دپاره ځان خسته کول عبادت دی، عبادت. دقه رنګې خاوند به ښځې له ځان صفا ساتي او ښه به خاوند. دا عبادت دی چې دا نه وي لانجې کنجګړې به وي. او پنځم صفت دا دی چې ښځه به مدبر البیت وي، د کور په کار روزګار به ښه پوهېږي، د کور په کار روزګار به صحیح ښه پوهېږي، نو کور انتظام به دې چلیږي. او چې کور په کار روزګار ښه نه پوهېږي نو چې راځې کور به دې خیرن پروت وي، راځي کپړې اسري نشته، الله اسري اوه ما نه خو پاتې شو،
چپړې روانې موادله ورته پته چې دی بس واده لځي چپړې او خو صبر کوه اوس په کپړه وامه اوس پورې دې ولې کپړه نه واله خاوند په دې خفه کېږي چې دې کمرې ته رادنې شو کمره څخه پرته وي ګوره ښځې له خو پته ده که زما خاوند دې ټایم راځي پکار دا دی چې اول نه دې کمره صفا کړي چې زما خاوند راځي د خاوند د کم ناستې ځای دی که نه ناست دی کم خاوند کیني کټ دی بیډ دی یا لاندې ځمکې ځای دی پکار دی چې دلته څوک نه وي چې خاوند راځي دا ځای صفا او محفوظ پروت وي زما خاوند به دلته کیني